چې دا قرباني واجب په چا باندې ده، په چا باندې قرباني واجب ده. نو قرباني په عاقل بالغ مسلمان مالدار باندې واجب ده. مسلمان دی په کافر باندې قرباني نشته دی. عاقل دی په ماشوم په لیونی باندې قرباني نشته. بالغ دی په ماشوم باندې قرباني نشته. نو هر عاقل بالغ مسلمان باندې قرباني واجب ده. او مالدار دی په مسکین باندې په غریب باندې قرباني نشته. مالدار څوک دی چې د هغه سره 1.5 تولې سره زر موجود دي. ما دا خبره واورئ ښه، قرباني په چا واجب ده چې د هغه سره 1.5 تولې سره زر موجود دي، یا ورسره 2.5 تولې سپین زر موجود دي. نو په دې انسان باندې قرباني ده. یا ورسره سرو سپین خو نشته دی، خو نقدیت دی ورسره، نقدي پیسې دي ورسره، او هغه پیسې د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت ته رسي. غالبا نن سبا 50,000 روپۍ وي چې د دې سړي سره 50,000 روپۍ د خپل ضرورت د سیواګري پرتی دي. نو په دې انسان باندې قرباني ده. سمې وي 1.5 تولې سره زر، 2.5 تولې سپین زر، یا سره سره سپین نشته دی خو نقدي پیسې دي، او هغه 50,000 روپۍ دي. نو په دې انسان باندې قرباني واجب ده. یا سره د خپل ضرورت نه زیاتی سامان دی. د ضرورت نه زیاتی مطلب دا دی چې کال پی تیر شو دی په خپل استعمال کې رانه ولي، د کور لوښی دی، کپړې دی، روغ کال کې هغه په استعمال کې نه راځي. دا د ضرورت نه زیاتی چیز دی. جیداد، گاډې، کور، دا ضرورت اصلي کې دی، په دې باندې قرباني نشته دی. دا یو سړي 2 کورونه دي، په یو کې په خپل پاتې کېږي، یو فقیرانو له ورکړی، یا په کرایه ورکړی، یا اسې دی. نو په دغه سیواګري کور باندې بیا قرباني شته دی. نو د ضرورت نه سره زیاتی سامان دی چې د هغې قیمت 2.5 تولو سپینو زرو ته رسي، بیا هم په دې انسان باندې قرباني ده، بیا هم په دې انسان باندې قرباني واجب ده.